ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ننني ویلاګ کې به زه په دوه موضوعاتو باندې خبرې اترې کوم. یو د صحافیانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، دویمه په سرکاري کوټه باندې چې اوړه سرکاري هغه بند شوي دي. لومبي به راشم صحافت ته. په نن ورځ باندې زه هغه ټولو صحافیانو ته خیرات تحسین پیش کوم کم چې قربانۍ ورکړي دي، کم چې وینې تویې کړي دي، کم چې شهیدان شوي دي. دویم دا چې هغه صحافیانو ته چې هغه غازیان دي او هغوی باندې بریدونه شوي دي، الله پاک ورله ژوندونه ورکړي دي. دریم هغه چې د فتنې په دې دور کې حق نه پټوي او ګالم ګلوج یعنې کنځلې ورته ښه د بادب روانې دي او د هغې باوجود خو هغه خپل کار نه پرېږدي او حق ته حق وایي، د حق ملګرتیا کوي او چې کوم ځای کې کمی کوتاهۍ دي په هغې باندې بحث مباحثه کوي او هغه سیاسي خلکو ته خپله آینه ښایي چې کوم سیاسي خلک په سټیج باندې کمې وعدې کوي او د هغې نه وروستو د هغوی چې کوم کردار دی یا دغه ایوانونو ته ورسي او یکدم بدل شي، قوم ترې نه ایر شي، نو هغه صحافیان یقینا ډېر زیات د ستایلو دي په دې فتنې په دې وخت کې چې هغوی د دومره کنځلو نه باوجود هم هغه خپل کار جاري ساتي او یقینا دې وخت کې د زیاتره کنځلو په وجه باندې ډېر حق پرسته صحافیان دي چې هغه د خپل عزت لپاره خو خاموشه دي، کار نه کوي. په دې ملک کې چې کوم کرپشن روان دی یا په دې صوبه کې چې کوم کرپشن روان دی په هغې باندې بالکل خاموشي اختیار کړې ده او هېڅ قسمه خبرې اترې نه کوي، تر دې چې دغه کنځل په سوشل میډیا باندې دومره زیات شوي دي چې بعضې سیاسي ډلې خو خپل موقف نه ډډه کوي، خپل کارونه نشي یادولی، ولې چې د نورو کنځل پې زیات شي نو هغوی خاموشه شي. نو دغه خو د مفادو سیاست دی او دغه خو د مفادو صحافت دی چې هغه د کنځلو په وجه باندې حق پټوي او حق نه وروستو کیږي. ګرانو کتونکو په 2020 او 2022 په دې 2-3 کالو کې 140 صحافیانو باندې بریدونه شوي دي، 140 صحافیانو باندې حملې شوي دي، په دې کې تر 21 پورې صحافیان هغه شهیدان شوي خوم دي او په څه باندې بریدونه شوي دي، څه ګرفتار شوي دي او چې کم شهیدان شوي دي د هغوی پکې بعضو کې ملزمان ګرفتار شوي دي خو هغوی ته سزا نه ده ورکړې شوې. دا خو هم ډېره زیاته د اندېښنې خبره ده چې د ریاست 4م استن چې په هغې باندې ټول ریاست چلیږي او نن خو دا حکمرانان په خپل سر باندې څه چک لري ویني یا ادارې یا افسران، نو هغه دغه صحافي دی چې خپل ځان یې ډال کړی دی او د دغه خلکو دغه کرتوت چې کوم دی هغه رامخې ته کوي یا دغه سیاسیان هغوی ته خپلې وعدې وریادوي، نو دغه صحافیان دي چې هغه د دې نه ډډه نه کوي او دغه صحافیانو باندې ډېرې حملې وشولې، کسان ګرفتار شي خو هغه کسان چې کوم دی نو هغه ته سزا ورنه کړي شي، نو دا خو هم ډېره زیاته د افسوس خبره ده. نو نن د صحافیانو نړیواله ورځ ده، هره ورځ لمانځل کیږي، مختلفې ورځې وي خو د صحافیانو ورځ باندې خاموشي دا د صحافیانو دپاره هم ډېره لویه د اندېښنې خبره ده چې په نن ورځ باندې هغوی خپل دغه خبرې ولې نه رامخته کوي. ګرانو کتونکو په دغه صحافیانو کې خو زه خپل ذکر وکړم، نو ما پکې 2 پیرې دوکان بیله رالی سوځولی دی، په ما باندې ډزې شوي دي، زما په کور باندې ډزې شوي دي، په ګاډي ډزې شوي دي، رور مې پکې تللی دی خو په ریکارډ باندې به څه نه وي. دا ولې دا د صحافتي بدنیتي ده چې یو خپل ملګری هغه مخ په وړاندې بوځي. بهرحال د الله کیمره لګېدلې ده، الله به هم بچ کوي په کوم طریقه باندې چې لګیا یو کار کوو نو ضمیر ته تابع یو، خوشحاله یو، مطمئن یو، د خپل کار نه مطمئن یو. تر دې وخته پورې څه کمی کوتاهۍ به وي هغه د ویستو کوشش کوو، خو په دغه دعاګانو باندې او په دغه کار زیار باندې او په دغه جذبې باندې او په مخلصۍ باندې الله پاک تر دې وخته پورې ژوندي ساتلي یو. څه وخت هم د دې دنیا نه تګ وي مقرره وي، نه د هغې نه تېښته نشته دی. نو صحافیانو وروڼو ته مې دا اپیل دی چې د یووالي ضرورت دی، د یو موټی کېدو ضرورت دی، د دې بدنیتۍ نه وتل پکار دي او د خپل صحافي ورور لپاره اواز پورته کول دا خو د وخت ضرورت دی. دلته کې داسې وي چې یو صحافي یو ښه کار وکړي، بل صحافي ورته لار ښیي چې یاره دا خو دا کار کړی، په دې طریقه به یې راګیری، په دې طریقه به ده ته رسي. دا زمونږ په صحافیانو کې ډېره غټه بدنیتي ده او ډېر یو غټ سیسټم روان دی چې د دې د وجې صحافت چې کوم دی نو هغه د بدنامۍ طرف ته ځي. خو چېرې صحافیان یو موټی شو نو مجال شته، خو په دې ملک کې بیا درغلۍ وشي نو زیاتره پکې ګرم
مونږ هم یو. خو بهرحال په دې ورځ باندې قام له پکار دي چې صحافیانو سره مینه ساتي، خپل یو پوسټ ورله جاري کړي او غوښتنه وکړي او ورسره نن ورځ دا تقاضا هم کوي چې کوم صحافي کې غلطۍ کوتاهۍ وي پکار دا ده چې هغه د ځان وباسي. خو چونکې د سوشل میډیا دور راغی نو صحافت ډېر زیات بدنام شو. داسې خلک پکې رووتل چې د ډېرو صحافیانو زړه مات شو چې هغه کار کوي. ګوره د هر څه دپاره یو لینک دی، یو لار ده، یو قانون دی. نو صحافي د قانون نه اخوا دې خوا نه ځي، هغه ته د قانون پته وي چې څه وخت هم زه ګیرېدی شم یا څه وخت هم زما خلاف قانوني کاروي کولی شي. خو داسې خلک چې هغه په کمرو دننه ناست دي نو 2016 پیکا چې کوم قانون دی د سایبر کرایم هغوی عمل درآمد پرې نه کوي، هغوی کار نه کوي. خو هغوی کار شروع کړو نو مجال شته چې بیا داسې څه وشي. دویمه ګرانو کتونکو زه خبره تر کومه په رمضان المبارک کې چې کومه کوټه د وړو ورکړل شوې وه، یقینا دې تاریخ راکم کړی دی. په تاریخ کې داسې کوټه خلکو ته نه ده میلاو شوې. ما د یو منیجر سره خبره کوله نن د میله، نو هغه وی چې ما 13 کاله په دې میل کې منیجري وکړله او په 13 کاله کې ما داسې کوټه نه ده لیدلې چې خلکو له وړه هم ورکوه او هره بوجۍ پسې 25 روپۍ هم ورکوه. نو داسې منګه نه دي شوي. دې وخت کې 3000 پورې قریبا بورې هغه په 400 کې پاتې شوي دي چې دغې خلکو د دې ضلع نه یا بهر دي، بهر وړه اخیستي دي، یا پکې بعضې خلکو وړه نه دي اخیستې چې زه حقدار نه یم بس هغه پرېښي دي، هغه نه دي اخیستې، نور خلکو ته وړه رسېدلي دي. د چا چې وړه وتلي دي نو هغه ایجنټان یا هغه ډیلران بالکل معلوم دي چې هغوی له چا کارډ وړی دی او د هغه کارډ په وجه باندې دغه وړه وتلي. په خاندان کې یو کس ته دغه وړه میلاویږي، زوی یې اخیستي د مور یې نه کېږي، مور یې اخیستي د زوی یې بند شوي، دغه شانتي دي. په هر حال بعض ځینو کې چې کوم دی د ټول کور شوي دي، خو کیدای شي چې هغوی د شانتي کارډ نمبر چې کوم دی نو هغه بیل وي. نو بل دا ایپ چې کوم استعمالېده نو د ایپ دا بالکل کمپیوټر د هر ډیلر په سر باندې پروت و او په هغه باندې به چک ساته چې بوجۍ به خوا دې خوا کېده نو ډایرکټ په ورته میسج کېده. نو زه یم چې دغه شانتې ایپ جوړ شي نو هېڅ قسمه دغه کې کوتاهي نشي کېدی، خو هغه چیني وي، خو غوړي وي او خو دغه شانتې وړه وي. نو بالکل حقدار ته دا ایپ چې کوم دی نو دا ډېر د ستایلو دی. په کار دا ده چې په دې عقله باندې خو توجه وکړي شي او راتلونکي چې کوم دی نو دې طرف ته پاملرنه وشي. اوس یو اوازه خوره ده چې 20 ارب کرپشن په دې کې وشو، خو د هغې غوښتنه شوې ده چې د دې د څه ثبوت څه پروف پیش کړي. تر اوسه د دې څه پروف پیش نه شو. دغه یو خبر راله او لاړله خو د دې پروف پیش نه شو. په سوشل میډیا باندې دا خبره خو هم ډېر زیات گردش کوي، خو د دې څه ثبوت نشته. بس زباني جمع خرچ خبره راله او دا خبره هم چې کومه ده شاهداقانه باسي کړې ده او نن د هغه نه غواړي چې یاره د دې ثبوت راکړه یا معذرت وکړه. نو نن دویمه ورځ ده خو ثبوت یې وړاندې نه کړه، بس یو پنتره یې چال کړې ده څنګه چې دا نور چال کوي په سوشل میډیا چې څنګه دوی د حکومت روانو نو دغه شانتې یو خبره یې کړې ده او د دې خبرې تر اوسه چې کوم دی نو څه ثبوت هغه نه دی پیش شوی. دویم دا ده چې دې کې کرپشن بالکل واضحه په نظر راته چې کمپیوټر و چې لکه تا دومره بوری ویستې، تا دومره بوری ویستې، تا د شپې په دې ټیم ویسته، تا په دې ټیم ویسته، باقاعده ټیم به یې ښوده. خو کومو ضلعو کې چې وړه پاتې شوي دي نو هغوی هغه وړه په 632 روپۍ باندې ورته ورکړل شوي دي، په 650 باندې هغه خرڅولی شي، هغه خرڅ کړي او هغه پیسې د خزانه کې د 632 حسابه چې کوم دی نو هغه جمع کړي. بالکل هغوی ته اجازت دی چې دغه وړه هغوی خرڅولی شي، ولته دې پیسې جمع کړي او خپل ځان دی چې کوم دی نو هغه صفا کړي. دې کې چې چا درغلي کړی کومه ډیلرانو نو هغه تر 50,000 پورې په دې کې جرمانه شوي خوم دي. دې وخت کې سرکاري نرخ چې کوم دی د 1 من 15,000 روپۍ د غنمو او ډېر خلک میلیونو ته دا کوي، میلیونو والا چې کوم دی نو په 12,000 باندې اخلي. نو په کار دا ده چې ډېر خلک غنم اخلي یا خرڅوي نو په کلو کې دې خرڅ کړي، په کلو کې دې واخلي، ځان ته خو هم ږدل په کار دي. خو دغه یو ریټ چې کوم دی سرکار وتلی نو دا انتخایي کم ریټ دی او ځکه به خلک په سرکار باندې خرڅ نه کړی شي. د غنم خو خرڅېږي نو دغه میلیونو به حلالي، خو هغه په 12,000 حلالي، خو په 14,000 من 2 منه، خو دغه شانتې به وي. نو دغه یو څو خبرې مې داسې شریکولې په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساته. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.